نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو کو یو زنانا په نوکانو باندې ناخن پالش ولګي نو آیا بیا د دې غسل اور اودس کیږي او کنه؟ چې د دې ناخن پالش نه پس دا غسل کوي یا اودس کول غواړي نو غسل یې اوزي او کنه د کشان اودس کیږي او کنه؟ نو د نوکانو په باره کې په ښځو کې یو دوه غټ مرضونه پیدا شوي دي. یو نوکان غټول، دویم په نوکانو باندې ناخن پالش لګول. نوکان غټول دا د انساني فطرت خلاف یو عمل دی، دا د درندگانو عمل دی. بیا عموماً بده کې ګندګي وي خیری وي چې هغې سره یو قسم جراثیم پیدا شي، دی نه مختلف قسم بیماریانې لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایلی دی چې 10 څیزونه دا د فطرت نه دي، په هغې کې یو څیز نوکان کټکول دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سنت دی چې نوکان کټکول دا انسانی فطرت بالکل مطابق دي. نو نوکان غټول دا د فطرت انسانی خلاف شو. بیا عموماً چې دا کم رواج عام دی د نوکانو د غټولو، نو دک زنانا اصل کې د انګریز نه متاثر دي. د انګریزو زنانا اکثر نوکان غټ ساتي، د درندگانو په شان نو دی د غي نه متاثر دي اصل کې. حالانکه موږ دا د حضور صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق عمل کول پکار دی. نو نوکان غټول نه دی پکار او دا خلاف فطرت دی. دویم په نوکانو باندې ناخن پالش لګول. نو کمی زنانه چې ناخن پالش لګولی نو دا یو مستقل پلستر دی، دا جسم لري. په کم نوکانو چې دا موجود وي نو په دغه نوک ته لاندې اوبه نه وررسي، دغه جسم حصې ته اوبه نه پرېږدي. نو په دې وجه باندې اودس کې یا په غسل کې اوبه جسم ته رسول ضروري دي. نو دغه حصه اوچه پاتې شي د ناخن پالش په وجه، د دې وجه نه د دې اودس کیږي او نه غسل وځي. د دې وجه نه زمونږ فقهاو لیکلي دي که یو زنانه وفات شي او د دې په نوکانو باندې ناخن پالش لګېدلی نو تر هغې پورې به د دې غسل نه وځي د څو پورې چې د نوکانو نه ناخن پالش لرې کړي نه، ورنه د دې غسل به نه وځي. اول به د نوکانو نه ناخن پالش لرې کي، بیا به دغه میت ته دغه زنانه ته به غسل ورکړي نو غسل به یې وځي. والسلام.